بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. دا كتاب چې مونږ شروع کوو مقدمة الجزرية څنګه مقدمة الجزرية د دې نوم دی او دا د قاریانو په نس کې په متن جزرية باندې مشهور دی ها. دا زمونږ د خلکو کمی دي چې عموما زمونږ طالبان د قرآن شریف او د تجوید ال د دینم ووري چې کله تجوید تراشي مونږ عربو کې زمونږ شاګردانو داغي مين دي موریان د جزري حافظان وي او حفظ طبرات للوړو وړو ماشومان جزري به ورته یاد وي. داغي کمال لري چې قرآن شریف تجوید سره وي. زمون خلک خو چې کم دي قرآن شریف وي وي بیا به تجوید سره ګورو نو خضر سلور کاله خلکو ته ختمونه وکي هغه منځونه ورته چې کم دي ګډ وډ کی نو بیا وي زمونه تجوید وکړو بیا به ګورو نو بیا هم چې ختم کینو لکه تجوید سره وي مو کنه بس داسې ویم دا یاد ساتي قرآن شریف ال قرآن شریف ته دا تجوید سره وي ښا چې قرآن شریف تجوید سره نه وي دا قرآن نه دی بیا یی باندې ځان پوي کې ها وایي دا مقصد باندې یو عالم تیر شوی دی ابن مفلح القلقيلي دا د فلسطین یو عالم دی او 902 هجری نه وروسته وفات شوی دی او د علامه جزري سره په شاګردانو کې دی وایي چې د تجوید مثال د قرآن شریف لپاره دا داسې لکه انسان د جسم لپاره چې روح دی روح ما کې روح دی دلته ناسم سبق درته وایم دا روح زمانه لاړه زو بیا سیم او تش بوتل بهم تش کوته کو لرګي چې پروتینو بیا څه فائدې ده چا وسمنه بیا څه کولی شي هیڅ حساب نشته دغه شانتي چې قرآن شریف د تجوید سره وی مثال د روح دی چې ته قائمي صحیح او چې روح تلرشه تجوید تلرشه نو بیا قرآن نه دی. د دې وجنه امام جزري رحمت الله علیه فرمایي چې یو انسان بغیر د تجوید نه قرآن وي یو انسان عموما زموږ په کلی کې په جماعتونو کې زموږ نه د ارچا په کلی کې په جماعتونو کې حافظان ماشومان د سبقونه خي نو هغه ورته وي بس ځان نه چې وتاسو خوله صحیح شو لکه مثال په تور ورته وي ان الذين كفروا سواء عليهم ورته وي او سواء عليهم انذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون اسوکوتوی لا یکمنون او نه د خافته لګي نه د حا نه د خا نو جزري سیبوي چې یو انسان قرآن شریف تلاوت کوي خو بغیر د تجوید نه کوي د سنې کوي او یو بل کس راشي او په قسم خوري چې زما د الله تعالی په ذات قسم وي د دې قرآن نه وي نو د دې کس د قسم صحیح دی تاسو نه تاسو کوم زویما الحمدلله سویما یوم الحمدلله دا قرآن دی نو کته قسم خور چې ته قرآن نه وستا قسم صحیح دی که صحیح نه دی صحیح دی کنه استاد خیال کړو دا اوس روزه تیر شو په دې کې ډیرو کولو کې چا ختمونه اوریدلی زمو سره خوا کې جمعات کې یو ختم کیږي ای په خدای تعالی یقینو کا چې په سره کو نه پوي د دې سوي او سنوي بچو بدري دی الله اکبر نوې الحمدلله الضالين خلق بس يا امين بس پته نه لګي چې د سوي سیو نه وي اته تاسو تزویمه چې دا په دې قرآن وي او بیا خوشاله کوي مونږه لکه په سکر پروژه کې شپږ ختمو کو لس ختمو کو نو تا به کې وي سره قرآن به کې وي چې قرآن به کې ونه نو دې د وجنوي شي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ځانو کړي زمو پښتو کې وي هندوستړي خدای ناراضه ځان مستړي کې پښمنی پورې ولاړی لیکن په کنتم تعلمون او يعلمون او يشعرون باندې پويږي نور مینس کې نه پويږي چې دا زی سوي وسنوي په خوا زمانه کې یو کس ته چاوي چې افیس زمو جمعات کې به ختم کو تاسو دا واقعي اوریدلی نو هغه ورته زه درې قسمه ختم کوم یو په 3000 روپے کوم یو په 2000 کوم یو په 1000 کوم نا کم کس یو بس راغلی وي افیس په دې نه پويګم چې په دې 3000 والا کې به جدا قرآن وي او دې 2000 کې جدا وسرو کې جدا کنه یو قرآن به وي نه قرآن خو به یو وي ما نو چې ته یو قرآن وي
نو په دې یو کې بیا 3000 ولېلې په دې بل کې 2000 ولېلې په دې بل کې 0 ولېلې په دې ملک پوي کنه بیا ارتوي ما چې کوم یو کوي ودا سي چلې چې کوم 3000 روپو ولا ختم نو هغه چې زه کوم نو ته مې پويږي چې حدیث یو زوم مې پويږم چې ازه سوي ما دوه به پويو او چې کله 2000 ولا ختم زه چاته کومه نو زه به پويږم چې سوي ما خو تاسو په نه پويږي چې حدیث وي او چې کله 0 ولا ختم کومه نو زوم به نه پويږم چې سوي ما تاسو په نه پويږي چې حدیث وي نو تاسو پويږي چې زمونږ په دې کلو کې زموږ په علاقو کې 0 روپو ولا ختم کیږي یا زیات نه زیات 2000 ولا کیږي ځکه اپس یې پويږي چې په کوم رکوع کې روانې ما په کوم صورت کې روانې ما خو شاته خلکو ته پته نه لګي چې دې کم ځای وي نو تاسو خیال لې چې الله تعالی په دغه قران شریف اجر ورکي اجر خدای دې چې یو انسان الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خله باندې دا وعده کړی دا چې انسان د قران شریف یو حرف وای بدل په سونه کې ملاويږي لس دا یاد وساته یو کتاب دی د مولانا امداد الله انور صاحب هغه دا خبر لیکلی دا چې انسان په تجوید سره قران وایي پس سره دل الله تعالی په یو حرف باندې 4900 نه کې ورکي سوره په دا ذهن کې کېده وي ها سوره نه کې ورکي او کدا تجوید سره ته قران شریف په رمضان مبارک کې وي تقریبا 60000 نه کې په یو حرف ورکي سونه 18000 نه کې په 100 حرفو په یو حرف او چا په تجوید کې دا روزه کې چا قران ویل دي یہ چا پسې قاری پسې ختم کړی دی ها نو په یو حرف هغه سونه نه کې ملو شي په یو حرف 4900 وتی چې پکې نو یو حرف یو نکی سکے چې کې دي شي ولس کوړی دی وای چې اتل اسوي لکه تا یو کس راوستو کور ته پکار کې تورته چې لکه مونږه کور جوړو او دا سیمنټ دی او دا شګه دا او دا خخت دی او دا مساله تیار کا چې مونږه چې کم دینو ګلکار کا کار راغلی چې کارو اوس شګه د دې یو خاص ترتیب دی چې هغه به ته په شګه کې دونه بوجي اچي دا سیمټو او بیا د وبو په خپل مقدار دی چې هغه نو پکې اچي اوس ته چې کم دی شګم دی ډیر شي واچول او پینځ پک بوجي دې په ور واچول بیا د وته موټر ولګو بس پیپ دی پکې کی خاورو ته وایا چې هغه مالک راشي نو دیاړي 1500 روپے ده او اگر راشي ته د ما ته 500 روپے راکو هغه چې سیمړو ته وګوري چې هغه ته بیخ بنیاد وباسلې دي هغه وتاله پیسې درکې او کنه کوتک برل زغلې بده ته نه تاسو کومه غلې بده نو چې ته قران شریف غلط وي شګه یوم را پکار ده سیمټ یوم را پکار دي حرف د یو زینا ادا کول پکار دي د بل زینا ادا کې مطلب الله تعالی نه کې درکې دی وجنه حدیث نه دی خو علماء نقل کړی دي چې رب قارئ للقران والقران يلعنه بعض علماء په حدیثو کې ذکر کړی دي لیکن دا امام غزالی رحمت الله علیه ذکر کړی دی غالبا د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مرفوع حدیث نو دې ځلوي قران شریف ويون کې دا قران شریف وای یعنی اثر د صحابي دی نبی علیہ السلام د خلی مبارک نه دی ښه ډیر ځله ويون کې د قران شریف اگر چې دغه تم حدیث وای دا حدیث مبارک برازي بیا تاسو وای چې حدیث کوم تویل شي نو صحابین نقل لي چې ډیر ځله ويون کې د قران شریف وای لیکن قران شریف په لعنت وای قران شریف په سوي لعنت وای قران شریف ثواب نه ورکي بلکې لعنت وای نو خبره زما ټول حدیث نه لاړه لازم وګد شو چې جزریه یو داسې کتاب دی په بار ملکونو کې وړو وړو ماشومان ته یادوي او دا غي د وجنه غي قران شریف خسته قران شریف وي تجوید سره زمو په علاقو کې دا ترتیب دی چې لاول وي حفظ وکا بچ ارچا سره حفظ وکو بس کله یو ځای ته لګي کله بل ځای ته لګي او چې حفظ کله وکینو یې راشک اوس ور پسې تجوید وکا حالانکه قران شریف سره تجوید دا بالکل انخطر قران الذي چې دی تجوید سره وي چې دی تجوید نه بغیر یادینو دا هو قران نه دی دا بیا قران نه دی په هر حال دا د الله تعالی لوی فضل او رحم دی چې مونږ تاسو دلته یو ځای او که قران شریف تجوید سره ویلي کني ویلي الحمدلله اوس یو ځای شوی اوس به کوشش دا کو چې دا قران شریف تجوید سره وایو ښا نو متن جزریه د قراء او د عربو کې پڑھاویږي او الحمدلله الله تعالی ته دونه مقبوله شوی ده چې په زمون په علاقو کې بلکې زمون علاقې سکه علما فرمایي چې کم د دنیا په کم ګډ کې یو انسان تجوید کوي نو خامخا به کې جزریه وي دا د قبولیت یو غټه نه خلخه دا سوکو دا کتاب چا لیکلی چا نه دی لیکلی
نو د خپل باندې خپل تعریف کړی دی د یو کتاب لیکلی دی غایة النهایه علامه جزري صاحب کتاب لیکلی دی او په دې کې تقریبا د 300 قاریانو حالات لیکلي دي د نبی علی السلام نواله تر خپل ځانه پوري دي تقریبا 751 هجری کې پیدا شوی دی د خپل د نبی علی السلام نواخله تر خپل زمانه پورې چې څونه قاریان تیر شوی دي غایة النهایه فی طبقات القراء دو جلدو کې کتاب د ملاویږي نو څه د پاسه 300 یا 300 کسانو چې کوم دي د قاریانو حالات لیکلي لکه صحابم دي تابعین دي تبع تابعینم دي مفسرینم دي نحویانم دي ټول پکې ذکر کړی دي حتی تر خپل بچی خپل زامن یو لوریم د سلمانو مې د غیب ذکر وکړو د خپل وخت یو لوی محدثه وا لوی قاریه وا او ډېر د قرات او حافظه وا هغه د شاګرد وا خپل زامنم د شاګردانو لوی قاریان او حافظان تیر شوی نو د په کتاب کې په خپل باندې خپل ذکر کړی دی د پلار تقریبا 30 کاله اولاد نو 30 کاله د پلار اولاد نو بیا د والد محترم هغه راغی حج ته او دغه موقع باندې زمزم وسکل په زمزم باندې دعا قبلي او بیا دعا وکړه چې الله تعالی ماته یو نیک عمل صالحه زوی راکړي نو الله تعالی 30 کاله بعد دله د جزري رحمت الله علیه په صورت کې 15 روزه وا رمضان مبارک کې 15 روزه وا او د ماسوتن د مازن ورستو چې تراویح خلق وکړلې دا غینه پس کم دی تقریبا 751 هجری وا دی الله تعالی دنیا ته راولې ګلو پیدا شو صحیح شو رمضان المبارک میاشت وا 15 روزه وا 751 هجری وا او دی الله تعالی د غفلر دعا په برکت باندې دی پیدا ک او دمشق مشهور علاقه ده دمشق نن سبا دا څنګه ډیره مبارکه زمکه ده ډیر انبیاء کرام په دغه زمکه پیدا شوي دي نن سبا دا کافرانو نختی دي په دغه بمباری کې شام تاسو موریدلې کنه شام سوریا سیریا او د انګلیش کې وای الله تعالی دغه مسلمانانو حفاظت وکي انګريزانو پر یې ده او الله دې رحم وکي دغه ځکه دې پیدا شوی نو 751 هجری کې دې پیدا شوی او تقریبا 764 هجری چې شونه د قران حفظ کړو ډیر له سکال عمر کې قران حفظ کړو 764 هجری کې دې بیا د قران حافظ او چې کله حفظ وکړو ورپسې کال باندې بیا تراویح هم پڑھاو یو کال بعد یې سوار له سکالو چې وو بیا تراویح هم پڑھاو کړو ها خلکو ته قران شریف په رمضان مبارک کې چې کم نه پڑھاو کړو د قران شریف د حفظ نه وروسته د قراءات شروع کړل او د خپل کلی چې کم لوی لوی قاریانو دا غینه قراءت ویل هغه کې یو ابو محمد عبد الوهاب ابن سلار رحمت الله علیه دغه شان الشيخ احمد بن ابراهيم بن طحان رحمت الله علیه دغه شان احمد بن رجب رحمت الله علیه نور استادان دي دغه ځکه د دینه سبق ویل بیا په 768 هجری کې چې دغه وخت کې د عمر تقریبا ولس یا تلس کاله جوړیږي د کې د بیا چې کم دینو مکی مکرمه ته لاړ او حج د پاره لاړ دا خبره یاد اوساته د چې کله د ولس وکالو په تجوید کې لمنی کتاب ولیکلو التمهید فی علم التجوید د ولس وکالو په عمر کې لمنی کتاب لیکل دی ښا په تجوید کې دا د لمنی کتاب او چې دی کله د دی ولس وتلس وکالو عمر کې د خپل کلی نوته د شام نه د لمنی سفر چې د علم نه پاره لړ 768 هجری وا او دغه ځکه د مختلفو علماونو په مکه مکرمه کې علم او قراءت چې کوم دي حاصل بیا د مکی مکرمه پس د مصر تدریس لته یو چې کوم دي په 769 کې تللی یعنی د مکینه دوه کاله پس بیا لړ مصر ته 769 کې او بیا په 771 کې دوه کاله پس بیا مصر ته تللی او په دریم ځل بیا په 778 هجری کې د په دریم ځل بیا مصر ته تللی د علم د پر بدی تل اسبنت او دغه وخت کې په مصر کې لوی لوی عالمان موجودو چې
چې هغه کې یو مشهور استاد د لومبني استاد چې کوم دی ابو بکر بن عبد الله چې دی په جوندي باندې مشهور دی شیخ جوندي دا د لومبني استاد نو چې د لومبني کتاب لیکلی دی التمهید دې کې د زیات اقوال د خپل استاد نقل کړی شیخ جوندي یو بل استاد یو چې دا غنوم دی ابو عبد الله محمد من صائغ دا د مشهور استاد دی او دی په خپل د چې کله تاریخ ذکر کوي الله تعالی ډیر خسته आवाज ورکړو د شیخ صائغ رحمت الله علیه و یو ځل د ماسوتن مونږ پړاوو وې زور پس نوم ولا خدای بل استاد چې و دا شیخ جوندي دی ور پس شاته ولاړو ماسوتن مونږ کو او دا سوره نمل تلاوت کولو وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين ودا زي تلاوت کولو د شیخ صائغ رحمت الله علیه او ماته دا قصه د خپل استاد شیخ جوندي سے ذکر کړی دا وې د تلاوت کولو ماسوتن مونږ کی او کله دی آیت تر ورسید فقال ما لي لا ارى الهدهد ډیر خسته आवाज وي هدهد راغی او د دې زما استاد په سر باندې کېناست او ټول حاضرین ولیدل چې هدهد په سر کېناست دونه خسته आवाज ورکړ الله تعالی د شیخ صائغ رحمت الله علیه نو دغه زینو کې د دې استادانو نه قرائت ویل او بیا چې کوم دی حدیث فقه اصول معانی او بیان نور علوم چې کوم دی هغه ویل دغه شانتي د په مختلفو وختونو کې مختلف علوم حاصل کړ دی وجنه دا تفسیر ابن کثیر چې لیکل دی دا د حدیث استاد دی او د فتوی اجازه دله دی تفسیر ابن کثیر ورکړی دی او علامه ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه دا د شاګرد دی د جزری رحمت الله علیه دله الله تعالی ډیر ناشنا ذهن ورکړو خلق ورته ته قرائت کې ډیر ماهر ته دا څوک چې حدیث هم یاد کا نو د بیا د سندونو سره 100,000 احادیث حفظ کړو د سند سره 100,000 احادیث چې کوم دي د بیا یاد کړو دی وختونو کې دی یو ځل بیت الله شریف ته تلو اولته حج کولو حج موقوا نو د طواف کولو چې طواف کولو نو دغه وخت کې سکسان وغيو بل سره خبرې کولې چې یاره په دمشق کې په شام کې اولوی قاری دی چې جزري سیب نومې دی او زمونږ په علاقه کې ترکینا کسان راغلي ترکونه چې د خلکو ډیر زیات مینه محبت او دغه د لیدو شوق دی دا خو نن سبا ویډیو دی په هندستان کې او په امریکا کې یو قاری دی نو هغه ویډیو کې فیسبوک ته ور کې یا یوټیوب ته ور کې ته وګوري په خدای شي زونه نو چا یو بل پیژندنه خو نوم به اوریدل چې داسې کس ده نو یو بل سره د خبرې کولې چې یو ډیر لوی عالم دی او په ترکی کې ډیر غریبانان قاریان دي حافظان دي او دغه دا شوق دي چې غیلل شي د جزري سم نه سبق وای خو هغه ځونه پیسې شته نه چې ترکی نه شام ته لړ شي نو ډیر زیات خفدي او الله تعالی دغه اسباب جوړ کې دعای کوله چې الله تعالی دا جزري سم نه دي سبق وای او جزري سم دغه ځای ولال د خبرې اوري چې کله دا خبرې اورېدل نو لکه وای چې دا غریبانان خلک دې ما تراتلی نشي خو زه به ترکی ته لاړ شم او دغه خلکو ته سبق وښیم خبره پوهېږي دا زمونږ قاریانو که نه وایي چې زما څه خرخټه کې نښتې دي چې ترکي ته ځم خو راځي به راباسي دلته که چې شوق یې دی راځي دي لیکن دا ډېر بزرګان او د الله تعالی اولیاء الله خلک تېر شوي دي دی وایي زه به ځمه ترکي ته او دې خلکو ته به سبق ښیم چې کله حج شوی دی د دقه ځای نه دی ډایرکټ تللی د مصر ته اسکندریه ورته وایي په هغه زمانه کې به دغه ځای نه د اوبو جازونه تله د هغه ځای نه جاز کې ناست دی ولې د پیسو دپاره ناست دی پیسو ګټلو دپاره ناست دی څه دپاره ناست دی خلکو ته علم ځکه خو جزري صاحب کتاب په نصاب کې پړاویږي دا خو نه چې د خپې د پاسه خپه اچولې وه ډډې والې وه چې کله به یې چرګان خوړل او کله به یې ګډان خوړل او کله څه او بیا هم الله دونه نوم ورکړی نه دي خلکو ځان کړولی دی طلب علم دپاره جدا سفرونه کړي دي مصر ته څو ځله تللی و 3 ځله د علم دپاره تللی دی لیکن بیا د علم ښودلو دپاره چېرته ځي ترکي ته تللی دی د هلته نه ناست دی په جاز کې د اوبو او را روان شوی دی دې طرف ته د ترکی کې چې کوم غریبانان طالبانو دی یو بل سره مذاکرې کولې چې یاره زما ډېر ارمان دی بل وی زما ډېر ارمان دی چې زه قرائت ویم دی کې یو غریب طالب العلم وی یاره چې زه مړ کېږم نو زما شام ته وغنه سبق ویم اراده کړې د خپل علاقې نه را روان شوی دی
نو ترکی دا څنګه دي چې یو زیدي لکه اوس مونږ پاکستان کې اوسېږو کنه زمونږ کې یو کس چې کم دی عربو ته ځي نو دې ځای نه چرته ځي پیښور ته ځي یا پیښور نه چرته ځي اسلام آباد ته یا کراچۍ ته د هغه ځای نه بیا اجازه کې مخ کې ځي دغه شان په ترکی کې چې کومه علاقه کې د غریبانو اوسېدل دا غي نه یو طالب را روان شوی دی چې زه به زما مثال په تور پیښور ته زم جاز کې بکینه موزم با را روان شوی دی دی خو جزري زې هم د مصر نه روان شوی دی نو دی بورسا ورته ویل شي هغه ځای ته ورسېدل دغه ځای نه بجاز کوزیده او دغه ځای نه بجاز کې خلک خطا او طلبه نو دی بورسا ته جزري زې هم را رسیدلې دي او د غریبانان طالبان چې کوم دي نو دی کوم یو طالب دی بورسا ته را رسیدلې دي جزري زې چې کله بورسا ته را کوشوي دي نو دغه ځای کې شاګردان ولاړو غي خپل کور ته بوتلې دي چې زما ماسوتنه ټیم د ماخامه روټي به خوري چې به اوس کی یا په یا چرسي یا بو کی او دغه وخت کې دا غریب طالب العلم را رسیدلې دي سره رسیدلې دي نو داس یو جمعه ته ورغلي چې زما ماسوتنه مونږ به وکما شپه به وکم نو سبا بیا ګورم چې ماسوتنه مونږ کړي دي جمعه کې ناشته نو چې جمعه کې مونږ خلکو کړي دي یو مشر د جمعه غم ناس په مونږ کړي دي دلوي طالب العلم شپه بکې کنه زیبه سبکه دورته یې رزو طالب العلم مسافر موزمبا کی ساری غمانه وی ښا کی ساری کنه راځم کر زو روټه بوخري بیا چې تر ځي لړ بشي یا شپه کې جمعه کې بشپو کې کور ته بوتلې کور کې کیناولې روټه موټه کې خودلې دا نو خلک چې روټه کې نو بیا یې تعارف کې لکه تا کم زه نه څنګه چلې یا خپل ورته خبرې شروع کی چې الحمدلله زمون کلی کې دان عالمان دي دادی یاغ دي چې څنګه روټه کې خودلې دا د جمعه د مشر دی مسافر طالب العلم ته وی چې د الله تعالی ډیر لوی فضل او احسان په علاقه باندې وشو نو د طالب العلم متوجه شوی دی چې څه فضل احسان شوی وی د الله تعالی لوی رحم دا وشو چې د عالم اسلام یو لوی محدث او یو لوی قاری زموږ ملک ته تشریف راوړی دی د نور متوجه شوی چې دې څوک یادي دا ورته څوک یادي و امام جزر رحمت الله علیه زموږ علاقې ته راغلی دی بس دی الګ باندې نورم دا چې شوق یې غته پته لګي دی خبرو زما شومه دا خبره تا کومه زړه وړو کېوم نو ما په دې ټیپ باندې په کیسټ کې تلاوتونه اوریدل دا قاریان ترسیب دی قاری عبد الباسط سیب دی او دیو په قراءات ویل فسواک فسویک فعدلک فعدلک ما یو ځل چانه تاسو کو مې دا سبق کم زی ویلی شي چاته پته ونه د سره هغه ټیم کې دا چا پیژندل په بهرحال یو کس ما ته وی وې دا په مصر کې او په مدینه منوره کې ویلی شي زما داس یاد دی کدا سات وړو کېوم نو زمور خپل ته کینه سم مرته مې زما برخه چې سونه زما کده مې دا ما ته خرڅه کې او دا پیسې ما ترا کې زما بار زمو د علم محاصلومه د قرات به والله تعالی څنګه ورکول الله تعالی په پاکستان کې راته الحمدلله را نصیب خدا داسې عام نو د تجوید تاسو عام کوي دا چا پیجند مونږ چې کله تجوید کو زراغ لمن مردان کې خو ډېر خلکو ما بس خاندل حتی زمون د کلی خلکو ویل دا سلیوانی دی فقرات بس شوی دی علم پرې خو دی الحمدلله الله تعالی علم نصیب کړو الله تعالی غم راک الحمدلله قرات مونږ نو ماړو منه دوره چې کوله تخبیه ته زلاړم تخبیه کې مې تجوید لمنه دوره ما پړاوله 2004 2005 خبره ده 2003 کې زما فراغت شوه نو چې مونږ کله دوره کوله او مونږ کله سبق شروع کونو خلکو د کور نه چایان راوړي هغه چې ختم نه کسه چللی هغه مولانا سیبو هغه ورته نه تجوید دوره د هغه تجوید څه شي ته وي نه پیژندل چا الحمدلله کور په کور باندې حافظان دي قاریان دي عالمان دي الله فضل له الحمدلله نو دا خبره دی پس کومه چې دې خبره احساس هغه چاته کیږي چې چا دې پس منډه والده ځان کړهولې دي او لوګي تیری کړې دي شپیرونه کړې دي نو دې طالب العلم ته چې پته ولګي چې جزري سیب راغلي دي بس روټه موډر څه غرزولې دي او هغه ته چې مار سوا هغه ورته الله تعالی بنده روټه خو تختی خونه غونډه شپه د بو بدیزم هغه ورته به ما د روټه حرامې کنو خو ما غدر سوا په روټه سکو طالب العلمان روټه نه واړي طالب العلمان علم واړي طالب د علمي طالب د روټه ني هغه دې سیده چې صبرې کنه بو بدیزم دی طالب العلم روان کړي او علامه جزري چې په کوم کور کې پاتې کېده چې کوم شاګرد سره پاتې کېده الته بوتلې د چې څنګه جزري سیب لیدلې بس ورمنډي کړي او جزري سیب چې کوم دی لاسي په لاسو کې غستې هغه خپل کړي دی په جړا شي ورته زما هډیر ارمان او زه په تاسو کوم ځای کې ګرځیدم الله تعالی ته دل تراوسته هغه ته چل سدي
وي سبق درنه وایم تاسو بیا سوچ کوئ چې دومره لوی عالمي یو دومره لوی مرتبه الله تعالی ورکړي دا که زمونږ په شان کسه غوته زمانه زه خو پلان کې زه ته زما الته برات خلق پته مې تله په کم ځای کې مصیبت راته جوړ شي جزري زب دغه ځای ته نور راغلی جزري زب دغه ځای نه بل خاطلو چې کوم د ترکی دارالحکومت ولدتله دا خو سر به پړاو لکه مثال په تور یو سړی راځي د عربونه مردان ته راځي او په پیښور باندې کوشي هلته هوټل کې چای میس کی دا جزري زب یو ځای کې ایثار شو ورنه جزري زب دغه ځای ایثار نه دلته براتله خو چونکې د طالب العلم ورته ورغی ورته ستانه علم ما نو تر هغه وخت پورې د غزینه تلم زما ذهن خبروته چې 2 میاشتې یا یو میاش خودونه خبره مې ذهن کې شته چې څو پورې د طالب العلم خپل پوره علم نو حاصل کړم دغه ځکه پاتې دا د خلکو تقوا او اخلاص چې کله د پوره سبق ویل بیا د غزینه را روان شو دغه ځای تراله ترکی دارالحکومت تراغی چې کله دغه ځای ته دی راغی نو خلکو یو شور جوړ کړ سب په داسې منډي وخی سب په داسې منډي وخی بازار ووت چې بازار وته دي تاسو کړه لکه د خلک منډي ترډولې وخی وې دا د عالم اسلام یو لوی عالم او یو لوی حافظ او لوی قاری راغلی جزري سي دا خلک دغه د لپاره علم زدکی التزمي ښا دې چاره واستوي وې دی په خپل راغلی دی وې صد لپاره راغلی دی وې غریبانو طالبانو سبق وې ښا وې ما ته راولې باچاوي او وخت باچا ته دی بوتل دی د ترکی چې کوم باچا چلته بوتل دی نو هغه دغه تاسو نه کړی تاسو لپاره راغلی وې زده علم خودلو د لپاره راغلی مې ښا وې دا چې چللی چې الله تعالی د علم لپاره راغلی نو ته به زما میل مونږ را پاتې کیږي او 2 اسونه د هغه وخت سره لکه څنګه دلته یو میل راشي خلک ته گاډي ورکی 2 گاډي ورته ودرې یو ډرایوران ورته ودرې چې کوم خوازین واخوا پیزا هغه زمانه کې اسونه یو خاص ورلی و 2 اسونه ورته ودرول او 2 ډرایوران مساکین او چې کوم خوازي زپی او چې کوم زه ته سبق ته خودلو ته زپی او د دنیا اشرفه قیمتي تحفه هدیه دی ورته ورکی او دغه وخت چې کوم دی دغه ځای پاتې شو دا غایه النهایه دغه ځای لیکلو ها کتاب النشر او غایه النهایه دا دوه کتابونه په ترکی کې لیکلو الته چې علم ته تلو او الته الله تعالی دنیا هم ډیره زیاته ورکا او علمی کتابونه مرته الله تعالی په لیکلو کې ورکړل ها نو دا کتابونه د الته کې ولیکل خبر مې دی پس کوله چې د علم د پر خپلم سفرونه کړو او د کشانتي د طلبو د پاره چې هم چې کوم دی هغه سفرونه کړو دو صرف قراءت نو ویلي څنګه تاسو ته ویل حدیث ویلو او په حدیثو کې جزري رحمت علامه ابن حجر رحمت الله علیه ذو تعریف چې کوي نو دلې حافظ ویلي دي سی ورته ویلي دي زمونږ زمانه کې حافظ هغه چاته وي چې د قران یاد وي د محدثینو په اصطلاح کې حافظ هغه چاته ویل شي چې کم از کم یو لک حدیث ورته یاد وي ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه حافظ ویلي یعنی د حدیث حافظ دی تک شانتي د په حدیثو کې کتابونه لیکلي دي بدايه هدايه بدايه الهدايه في علوم الحديث والروايه دا حدیث په حدیثو کې لیکلي دي کتاب تک شان په دعاګانو کې حسن حسین مشهور کتاب دی د دعاګانو دی لیکلی په حدیثو کې چې څومره دعاګانې راغلي دي هغه راجمع کړي دي التوضیح د مشکات شریف شرح لیکلی ده التوضیح فی شرح المصابیح درو جلدو کې لیکلی ده داسې نور کتابونه ډېر لیکلي دي په حدیثو کې دک شانتي په لغت کې په نحو کې لوی علم الله تعالی دل ورکړي دک شانتي عقیده الله تعالی مضبوطه عقیده ورکړي وا چې کوم د اهل سنت والجماعت عقیده هم دقه د دوا د بدعاتنا د ضلالاتنا دین الله تعالی محفوظ ساتل د استادانو کې مشهور استادان هغه سره قراءات دي هغه تاسو ته ویل د قراءات او هغه او څو د استادان د په حدیثو کې دي او څو د استادان په فقه کې دي څه په لغت کې دي په نحو صرف کې ډېر استادان دي علماء چې داغي یو ترتیب جوړ کړی دی نو یو استاد وته ابن سلار رحمت الله علیه کلی ابن سلار تاسو سوید یو ابن طحان رحمت الله علیه د استاد دی او یو احمد بن رجب او یو محمد بن احمد
دام د استاد دی او په مدینه منوره کې د مدینه منوره مسجد نبوي چې کوم خطیب وو هغه زمانہ کې ابو عبد الله محمد بن صالح دام د استاد دغه شان د شیخ جندي اوس مرته ویله او شیخ ابن صائغ دام د استادان شاګردان د دو بشمیره شاګردان دي ځکه چې دی په دنیا کې ګرځیدل دي زې په زې چې کم زې ته تل دي الته خلکو سبق ویلې دي نو داغي خوړو شمیر شتنه بد ودري درته ویم یو ابراهیم بن عمر نومې دی یو احمد البرمی دا بسترګو باندې وړوندو دغه شانتي دا تاسو ما وخت دی یو کس نوم واغستو ابن مفلح القلقيلي د فلسطین ودام د شاګرد دغه شان د په اولاد کې چې کوم زامن تقریبا د نه اولاد نه دي کې سلور د زامنو غالبا او پنځه لونه وي او دا ټول زامنو لوریانه دا ټول حافظان مو د قران شریف قاریان مو تجوید سره د سبعی قاریان مو د سره د حدیث لوی عالمان نو پدې کې یو زوی چې مشهور قاری تیر شوی دی داغه نوم چې کوم دی محمد دی دا کمال د نوم محمد او د پلار نوم محمد او د نیکه نوم محمد ابي خپل زامنو کې مزوته محمد نوم خو دی ښا زمونږ نن سبا په خاندان کې د یو کس یو نوم کنه نو چې بل کېدونه یو خو به خپکیږي او یو مړه دا خو د پلان کې نوم دی الحمدلله زما زامن دی وې مینه شو نظرم شو یو وفات شوی دی داغه نوم محمد بیا داغه نو رسول الله تعالی څلور زامن را کړی هغه ټول محمد دی محمد اول محمد ثاني محمد ثالث محمد رابع او دا محمد رابع ډیر سخت بیمار دی او دا پر خصوصي دعا کوي چې الله تعالی شفای کامله عاجله نصیب کړي ها او داغه د کوم کړي ډیر زیات کراچي کې دا سر مسلې و دوه میاشتې مونږ کراچي کې تیر کې الله تعالی طرف امتحان وي دي کې انسان سویل نشي الحمدلله تقریبا الله تعالی د نیمه زیاته شفا ورکړي دا او خصوصي دعا کوي چې الله تعالی ته مزید شفا ورکړي ان شاء الله ها نو زما چې به نوم خو خیده نما به یار د محمد صلی الله علیه وسلم نما خستنوم د چاوي نما بل نوم کې نه خودم دقه مورته کې خودل او یو د محبتم ده چې مونږ سره نبی علیہ السلام سره محبتو فزن کدن کې خلک سسوي او نبی اسلام د امت لپاره سوال کړي ها د زن کدن سختی پزان ټوله کړي د امت اسانه کړي ده هر یو نبی په دنیا کې خپل دعا غوښتلې ده نبی علیہ السلام خپل دعا د آخرت لپاره پرېخه ده چې زه به امت لپاره دعا کوم چې الله تعالی زما امت د جهنم نه آزاد کړي محمد نومي چې کوم دی د نوم محمدو خپل زامنو ته نوم محمد صلی الله علیه وسلم یعنی وی خو دی د نبی علیہ السلام په محبت باندې خو دی ها دا وره د ډیر زیات فضایل دي ها کې دي شي د بعض علماء په نسبت باندې دا ضعیف روایتو کې راځي علماء لیکلي دي تجربي خبره ده چې یو انسان اولاد کیږي او دی و چې زبورته نوم محمد کیدم 100% زوی کیږي ها بل فیره غټه ده په دې باندې کتاب لیکل شوی دی د محمد د نوم فضایل دی باندې یو غټ کتاب لیکل شوی دی په عربی کې مشته په اردو کې مشته چې چانو محمدي ان شاء الله تعالی دی به جنت ته ځي او علماء لیکلي چې مور او بلار به جنت ته ځي نو موږ په دغه نسبت سره دا نوم مینا وسره تاسو کوي ان شاء الله تعالی کورونه مو کیږي کې ان شاء الله اولاد مو کیږي محمد نوم ورته کېږي ښا دې عزت فضایل دي ان شاء الله تعالی الله تعالی به را سره نصیب کوي تاسو ته ان شاء الله تعالی نو د بزامونو کې دوه د محمد نومې خو دی د یو نوم محمد وو خو کونیت باندې د جدا کړو هغه ته به ابو الفتح وي سبه ورته وي او د بل نوم محمد خو هغه ته به ابو الخير وي هغه به سوي ابو الخير وي او د یو نوم احمد هغه ته کونیت د ابو بکر ور کړو او یو سلمہ د لوروا یو فاطمه مشته عائشه مو لوریانو کې دا ټول حافظان قاریان وي خو دې ټول کې قابل او تکړه چوا سلمہ وا او د دې کنیتم ام الخير کنیت سو او دا ټول تقریبا چونکه د خپل حالات لیکلي دي نو دې کې دا
لمنی ابو الفتح محمد چې دی 714 کې 814 کې وفات شوی دی 814 هجری کې دی وفات شوی دی او د پلار چې کوم دی په 833 کې وفات شوی دی د خپل پلار نه مخکې وفات شوی دی 814 کې وفات شوی دی او دا بل ابو بکر احمد چې کوم دی په 835 کې لا ژوندی وفات شوی نو او دا سلمہ چې وا ځکه رستو چې د پته نشته چې کله وفات شوی دا او په 831 هجری پورې دا ژوندی و پلار په 833 کې وفات شوی دی د پلار نه 2 کاله مخکې پورې خلکو ته پته چې لا ژوندی دا رستو بیا الله تعالی ته علم دی چې کله وفات شوی دا ها په دې شاګردانو کتابونه د بشمیره کتابونه لیکلي دي کباغي باندې مونږ تفصیل کو د 86 نم زیات کتابونه د لیکلي دي شپږات یو نم زیات باغي کې نور پرې دوی خدای جزریه د لیکلي ده ها ځکه بیا مسله براته وګدش عالمانو د متعلق چې کوم خبرې کړې دي نو ډیر زیات صفات د ذکر کړې دي چې الله تعالی ډیر صفاتو دی مرجع جوړ کړي او ډیر صفات الله تعالی ورکړي ودله هغه باندې خبره نکو ځکه چې د نور او د سپوږمۍ مسوکسه تعریف وکړي صحیح شو ظاهر سيزونه دي داغه تعریف موږ نشو کولای بس دا چې الله تعالی د ټول علمونه ورکړي قران حديث روایت فقه لغت ټول کې الله تعالی دی امام جوړ کړي بیا په 833 هجری کې دی چې کوم دی وفات شو او د جمعې ورځ او د تقریبا د ماسپهین مخکې دی وفات شو او دا د ربیع الاول میاشت و پنځم ربیع الاول 5 ربیع الاول 833 هجری و 5 ربیع الاول د جمعې په ورځ باندې چې کوم دی وفات شو صحیح شو پیدا شوی کله 751 او هغه تقریبا د اتوار شپه راځي او 15 رمضان المبارک او د تراویح د منځ نه مستن مون پس پیدا شو او وفات د جمعې پر ورځ باندې وفات شو 833 هجری و د جمعې ورځ و او 5 ربیع الاول ها دونه خبره کافی ده ان شاء الله تعالی کتاب ته بسما ان شاء الله بیا دنه شو چې کیسه دي سمې صحیح ده بس الله دا دعا کوي چې الله تعالی دې علماء کرامو درجات نورم بلند کی الله تعالی دې وته جنت الفردوس اعلی مقام ورکی او الله تعالی دې مونږ د دغه علماء کرامو چې کوم اهل سنت والجماعت تی په صحیح عقیده باندې الله تعالی دې هم مونږ هم په دغه لار باندې روان کی ان شاء الله تعالی صحیح ده دونه کافی ده طبعا پوښتنه نه تاسو کولای شئ ها